بسم الله الرحمن الرحیم دا د الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل الامام ابی الحسنات محمد عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ 1304 کې دی وفات ته. اوس دلته صفحه ده 155. ثم ما یلیه کقولهم، بیا دې سره هغه ذکر کړ دی چې هغه دې سره قریب دی، ما یلی دی کقولهم لکه د اذکر فلان لا یسأل عنه، وی فلان کی مبارک خو سوال مکوا. نو داوم لکه الفاظ د جرح کې او تعدیل کې راځي ښه. نو اوس هغه د تخیم لکه ثم ما تأکد بصفت من الصفات الدالة توثیق، بیا دریم نمبر هغه دی چا کې تاکید په یو صفت سره د صفات دالو نه هغه صفتونه چې هغه دلالت کوي په توثیق باندې، لکه داسې وي که ثقتن ثقت، یو رای پاره کې ډبلنګ داسې وشي چې ثقت او ثقه دی، وثبتن وثبت یعنی ثابت ته او ثابت ته. و اکثر ما وجد فيه، او زیات تر پدې کې موجود کیږي پدې کې قول ابن عینہ سفیان بن عینہ رحمه الله حدثنا غوی حدثنا عمرو بن دینار وکانه ثقتا ثقت. عمرو بن دینار دا درې رونو، یو عبد الله بن دینارو، عمرو بن دینارو، بکر بن دینارو، دا درې رونو او دا درې وړ چې د عبد الله ابن عمر دغه دي دغه غلامان دي، لکه څنګه نافع غلام او دام غلام، او دا ډېر لوی علما په دغه وخت کې لکه اوس د په باره کې لکه ویلي لکه وی الامام العلم الحافظ الکبیر، او دارنګ د عبدالرحمن بن مهدی باره کې امام شافعي لا عارف له نظیرا فی الدنیا، د نظیر ماته ناښکاري په دنیا کې ښه. وکانه ثقتا ثقتا، او دا ګوره ډبل ویل دي الی ان قاله 9 مرات، تر دې پورې چې دا د 9 ځله دا خبره وکړه، یعنی ثقتن ثقتن. نو دا اوچته مرتبه ده. دا سفیان ابن عینه باره کې وی دی وړوکی غونیو او دی به حرم شریف ته راته، نو یو ځله شیخ ورته د به مستیانې کولې حرکتونه به کړو حرم کې، نو شیخ ورته لا تاتی به هذا الولد المشعب، دا روان کیاره دی د هلک دی حرم ته مه راوړه. نو ده ورته وی ای شیخ ارید و اتمنى و ارجو، زما امید دی او تمنا دا امید دی دنه چې دی اوس حدثنا اخبرنا واوري. نو هغه د زمانې لوی محدث جوړ شو، 70 حجونه یې کړي، او د ده په دغه معنی وی دا وی چې ته اتفقت الامت علی جلالت شانه، د عظمت شان معنی علماء یعنی اتفاق کړته، او دا دومره لوی عالم لکه عبدالله مبارک په خپل وی لولا عاننی الله بسفیان بن عینہ ولا بحنیفه لکنت کسائر الناس، که الله زما اعانت مدد نه کړي په دوه کسان باندې، په فقه کې په ابو حنیفه باندې او په حدیث کې په سفیان بن لکنت کسائر الناس، زبد عام خلق په شان تم چې بيزي مزي به مې سروړي چلته دنیا کار به مې کولک. خو د دې دوه وجونه نو د باره کې امام مالک دا بل یو عالم وي هغه لولاهما لذهب علم الحجاز، که دا دواړه نه وي علم د حجاز به تلو. حجاز ته مکه او مدینه او طائف ته وي. ومن هذه المرتبه دغه مرتبه نه قول ابن سعد دی، سعدن دی فی شعبه د شعبه بارکه، شعبه بن حجاج بن ورت التقی اول من تکلم، دا اول هغه سره چې هغه کلام کړی په رجال باندې په عراق کې ها. ثقه مامون ثبت حجت صاحب حدیث، ګوره داسې الفاظ سره دغه توثیق کړی او دارنګ چې دغه تعریف کړی دی، لکه یعنی ثقه مامون محفوظ دی، ثقه دی، ثبت دی، حجت دی، صاحب حدیث اور صاحب دی حدیث هم دی. نو دا تزکیه ده او توثیق دی موقت دی په تکرار سره. قول د عبدالله مبارک په امام اهل مغازی کی محمد بن اسحاق بارک وی ثقتن 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 3 ځله ویل. دارنګ نسب الرای کی امام زیلی ما ذکر کوي، لکه هغه ما ذکر کوي. بعض وی ثقتن جبل، ثقه دی لکه پهاړ دی، یہ هو کل جبل فی ثبات العلم ورسوخه، دی په اثبات علم کې او په راسخ قدم کې په شان د غر دی، او فی عزم العلم و ضخامته، په علم غټوالی کې او په زحمت کې، او فکر په دویر کا یعنی کل جبلی وی دا پلان کې هو پهاړ دی، لکه بارته وی بحر ظاهر بحر یعنی مطلب دا دی، یعنی مطلب سمندر دی. لکه یا بعض مبارک لکه هو الحافظ الامام الثبت، لکه دار قطنی وی ثقه جبل، ثقه دی جبل دی، یا امام دی، حجت دی، مفید دی، محدث العراق دی وغیرہ ذالک، یا بغدادی دی. دا ګور دا الفاظ مبارک راځي لکه ثم ما انفرد به
بیا هغه کسان چې څلورم لبر چې په هغې باندې تفرد وشي یوازې بصیغة دالة توثیق چې هغه صیغه دلالت کوي په توثیق باندې لیکن یو راغل دا لکه اوس صرف یو راوي باره کې که ثقة وای او ثبت وای او کأنه مصحف گویا کې د خو کتاب دی یا یریږي ترې نه لکه تهذیب کې راغل دی که نه تهذیب التهذیب کې مصهر بن کتاب په ترجمه کې او حال کې راغل دی چې دا کوفی احد العالم الثقات چې دا د ثقو نه غټ عالم او د 153 کې وفات دی. شعبه د بارکوي کنا نسمی مسخرا موږ به دته مسخر وي مسخر المصحف مصحف سوی یعنی دی بالکل مصحف ته سره کتاب یری کې وقال عبد الله بن داود وی کان مسخر یسمى المصحف لقلة خطئه وخبزه ځکه چې د خطایا نه کمی او خبز زیات لک. بیا ابن ابي خاتم وی سالت ابن ابي مصعر اذا خالف الثوري کله چې مخالفت ثوري وکړ فقال الحكم للمسعر سفيان ثوري او د دوه په اختلاف کې خبره کې نو حکم مسعر لاله فانه المصحف ځکه د مصحف دی. وجاء فی اذن د بارک راغلی په ترجمه د عامش سلیمان بن مهران علامش کې چې امام کوفی دی 148 کې وفات دی. امام ابو حنیفه نه 2 کال مخکې وفات دی. وی کان شعبة اذا ذکر العمش کله چې شعبه داسې چې کله به ذکر کو د عمش نو قال مصحف وقال عمر بن علي فلسفه کان العمش يسمى مصحف لصدقه وجه صداقتنا مطلب کان العمش يسمى المصحف لاتقانه وجد مضبوط والنا. نو دارنګ ګوره نور داسې ائمه چې کوم راغلي لکه تذکرۃ الحفاظ ذکر کړي په ترجمه مسدد بن مسرحد کې چې هغه شیخ البخاری رحمهم الله. وقال ابو خاتم رازی په حدیث مسر کې ان یحیی بن سعید قطان ان عقبہ ان نافع ان ابن عمر کانها دنانیر گویا کې دا دنانیر دي د سونی. ثم قال کانک تسمعها من فی رسول الله صلی الله علیه گویا کې ته داسې بوای چې دا گویا کې پیغمبر د خلی نه دی نقل کوي. نو دا کمال ضبط تا اشاره ده قوت حفظ تا او ضبط تا اشاره ده لک. ورپسې او حجت او امام یا یو امام بارک دا شو چې حجت ته یا امام دی ضابط ته حافظ دی پیل کنه نو داوم الفاظ دی دا متيقن دی یا جید المعرفت ته یعنی مطلب دا دی معرفت ته ډیر حاصل دی لک. نو داوم الفاظ چې کنه په سنگل دی لیکن داوم په دکې لیکن هغه پیل درجه ته نه رسي. نو اوس که دوی امامان راغلی یو سره د الفاظ یو سره هغه دی تقویت په مخکنی لور کوي ها یعنی پس کې په وخت دغه کې اختلاف کې یا حجت اقوا من چې کله حجت ویل شي د اقوا د ثقت نه ثقل لفظ نه چې حجت چې زیات او اقوا دی یعنی قوي دی. ځکه کله کله دی اطلاق په دوه لفظونو په ضابط باندې په حافظ باندې راځي لکه شیخنا التهانوی رحمت الله علیه په قواعد علوم حدیث کې دا ذکر کړی دا خبره ذکر کړل لکه ورپسې ثم قولهم بیا پنځم نمبر قول دی محدثین د لیس بی باسن په دمانیس مذاکرن دا پنځم قول دی او لا باس به مذاکره پینشته لیکن دا کله ان د غیر ابن معین دی ابن معین د اصطلاح نه لو بل چا اصطلاحي علامه سیاتی ذکر اصطلاحي دغه اصطلاح موږ ذکر کوو چې هغه دا ټکی وي نه غنه بیا بل مطلب دی او صدوق یاد راوی بار کې صدوق ته مامون دی او خيار الخلق مخلوق بهتر دی. نمبر 6 ثم ما اشعر بالقلب بیا هغه چې هغه مشعر په قلب سره خبردار په قلب سره کې تجریح نه او هو ادنى مراتب هغه ادنى مراتب د قول لکه یا قول د محدثین لیس بین من الثواب چلو د درستګۍ نه د ثواب نه لري نه دی او شیخ ته او یو حدیث یاد د حدیث روایت کیږي او یو تبر یا په دمن اعتبار کیږي او شیخ وسن او روان ناس عنه یا خلق نه روایت کوي. نو دا قسم الفاظ امام ذهبی خپل کتاب المیزان کې ذکر کړ دي. نو دا څه دا قریبۃ المعنی دی نو دا بل درجه ده. او صالح الحدیث وي او یكتب یاد د حدیث لیکل کیږي یعنی خلق نه مخناړي او مقارب الحدیث یا قریب د حدیث ته او صالح یا صلاحیت ته پکې په صيغه صغیر سره وي او صدوق ان شاء الله و ارجو ان لا باس به امید دې په مذایقه نشي او نحو ذار کا نهاجی مراتب تعدیل دا مراتب چې شری تعدیل لکا نو مطلب دا مراتب دي شی تعدیل دي یو راوی تعدیل په دی معنی بیانېږي.